ځینې مسلمانان بیا داسې دي چې هغه لمنځونه کوي خو په کورونو کې کوي، په جمع باندې لمونځ نه کوي، جومات ته نه راځي. یا به داسې وي چې دوی ته به جومات معلوم نه وي، یا به داسې وي چې د هغه خلکو خپې به کار نه کوي، یا به داسې وي چې دوی به جامې او لباس د سړو اغوستی وي، خو دا خلک به سړي نه وي بلکې دا به ښځې ځوان سړی وي، لویې برېتونه پرې ایښي وي او ولاړ وي د ښځې سره خوا کې په جاینماز باندې لمونځ کوي. افسوس تا په دې ځواني باندې پیسو ګټلو ته لندن ته تللی شم، پیسو ګټلو ته امریکې ته تللی شم، پیسو ګټلو ته پېښور ښار ته تللی شم، دکان کولی شم، لیکن جومات ته نشم تللی، په جمع باندې لمونځ نشم کولی. او بخاري کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دا کم خلک په کورونو کې به لمانځونه کوي، زړه مې دا غواړي چې زه دلته یو کس مخکې کم او دې خلکو ته لمونځ ورکړي او زه ورشم د دې خلکو دا کورونه وسیزم. خو ځکه نه سیزم چې په دې کورونو کې زنانه دي او ماشومان دي او حیوانات دي، کنې دغه خلکو کورونه به ما په اور باندې سیزلي وو چې دا کم خلک په کورونو کې لمونځ کوي او جومات ته نه راځي. حضرت عبدالله بن ام مکتوم رضی الله عنه یو لوی صحابي په سترګو باندې معذور و، مبارک ورته وفرمایله چې څوک هم اذان اوري هغه د پر اجازه نشته چې په کور کې لمونځ وکړي اگر که تړلوند ولې نه. هغه صحابي په سترګو معذوره دی، مبارک ورته وایي ته اذان اوري؟ وایي او اذان اورم. وایي تا ته اجازه نشته چې ته په کور کې لمونځ وکړي. په سترګو معذوره خلک جمعې ته راتللی شي. صحابه کرام مسجد نبوي ته کوم ځایونه راتلل، سره د دې هغه وخت کې ګړۍ نه وې چې ټیمې په ګړۍ معلومه کړې وای، سره د دې چې هغه وخت کې داسې روډونه نه وه، نه ګاډي وي چې په ګاډي کې راتلل او نه چې دوی داسې لیټونه ول، او بیا هم هغه خلکو بس د یو جومات ته حاضري کول. نن الحمدلله په هره کوڅه کې چې د جوماتونه کور به د جومات په څنګ باندې وي او جمعې ته به نه راځي. دا ډېر د افسوس مقام دی. حضرت عبدالله بن عباس نه چا تپوس وکړي چې یو کس دی ټوله ورځ روژه ده او ټوله شپه ولاړې لمنځونه کوي، خو لیکن د جمعې لمانځه ته نه راځي او په جمع باندې لمونځ نه کوي. نو ویل که په دغه حالت باندې مړ شي چېرته به ځي؟ حضرت عبدالله بن عباس ویل که په دغه حالت مړ شي فی النار، دا به دوزخ له ځي. صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، مبارک د تره زوی دی، رئیس المفسرین دی. هغه وایي چې ټوله ورځ د روژه ده او ټوله شپه ولاړې لمونځونه کوي خو په جمع لمونځ نه کوي او دا به ته دوزخ ته ځي. هغه سړي لعنت شوی دی هم په تورات، هم په انجیل، هم په زبور، هم په قرآن کې چې کوم سړی هغه په جمع باندې لمونځ نه کوي. څومره د افسوس مقام دی، موږ به ځوانان خلک په جمع باندې لمونځ نه کوو.